د دې لاندې خازن یو عام تفسیر دی او تقریبا هر د قرآن مجید مدرس سره نو د آیت لاندې لیکي ودعوا الله باسمائه التي سمى به نفسه او سماه به رسوله مدا قاعده شو الله لاغه نمونه کېږ دی کم چې الله ځان یا پخپلې خره یا غا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بیان کړي چې او دا د الله نوم دی ففيه دلیل علی ان اسماء الله تعالی توقیفیه لا اصطلاحیه دا دلیل دی خبره چې دا الله نمونه توقیفی دی توقیفی دا مطلب کم چې قرآن او حدیث کې لګي دی هغه دی بس دا ول ځان نه وزکی ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكد أنه يجوز أن يقال يا جواد خویل شي لیکن ولا يجوز أن يقال يا سخي نشي ویل ولید الله لپاره د جود صفت خوشتره لیکن د سخا نه اسم نشته جواز ته لفظ لیکن الله ته سخی ویل قرآن او حدیث کې نه دي ثابت کاش چې زمونږ علما خپل کتابونه کته نو دا مسله به دومره نه گمبھیر کې دی ويجوز ان يقال یا عالم دا ویلی شی انسان چې یا الله تعالی میں ولا يجوز ان يقال یا عاقل الله تعالی عاقل نشي ویل د خلکو په خیال لای چې علم او عقل یو چیز نه الله تعالی عاقل پدې نشي ویلې چې دا نوم الله په کتاب کې غزان نه ویلې او دا الله رسول هم نه ویلې ويجوز ان يقال یا حکیم ولا يجوز ان يقال یا طبيب الله ته یا حکیم خو ویل شي لیکن یا طبيب ورته نشي ویلې ول طبيب ډاکټر دی الله طبيب نه دی دا خبرې کوي بیا نه رستو وي چې وذر الذين يلحدون في اسماء معنى الالحاد في اللغه الميل عن القصد والحذف تفصیل کوي د بیا وی چې د دې الحاد سو مفهوم دي ودلته کې دو سلور اقوال لیکلي په کې او دوا اقوال زګه چې خبره باندې پوښ دی وی یو دار چې اطلاق اسماء الله تعالی وذلك ان المشركين سموا اصنامهم بالالهه واشتقوا لها اسماء من اسماء الله تعالی فسموا اللات والعزى ومنات واشتقاق اللات وقتی ما دې ذکر وکړو چې مشرکین او د الله د نمونه مقابله کې د مؤنث نمونه کې خودل نو دې ته وی الحاد فی الاسماء بیا دا وی چې دویم قول لري چې ان الالحاد فی اسماء الله تعالی هو تسمیته بما لم يسم به نفسه دا الله په نومونو کې الحاد داري چې الله ته یو داسې نوم اوه چې هغه نوم الله ځان لره ویل دا الحاد فی الاسماء ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنه او په دې باب کې قران او سنت کې سنئی ناغه نوم بتا الله ته نګ دی لأن اسماء الله سبحانه كلها توقیفیه دا الله رب العزت ټول نمونه ذکر دا توقیفی دي نو دا خبر به ان شاء الله زاینده جمعه کې روان دي کوم او په دې وخیم تاسو ته د اهل سنت والجماعت عقیده چې دا الله رب العزت د صفت نه هم مونږه د اسم اشتقاق نشو ورخ دا الله د صفات نم داغه د اسم اشتقاق نشو ورخ نو د بل ځای نه څنګه د ځان جوړول شو دا ډېر نازک ټاپک دی له سره او بالخصوص تعلق د الله رب العزت سره دی او دی وجنا د علم دا ضروری دی